څونه قوي ایمان و. د عمر رضی الله عنه په دور کې عمر رضی الله عنه د روم د مقابلې د قیصر د روم باچا کوم قیصر نومېدی دغه په مقابله کې یو فوجي دسته واستوله. نو دغه مشر دغه یو لښکر چې واستوي دا په هغه کې دغه مشر عبدالله بن حذاقه رضی الله عنه دا ډیر سخت په بهادري سره صحابه وجنګېدل. دغه بعد عبدالله بن حذاقه رضی الله عنه گرفتار شو. نو دی چې بیا گرفتار شو دغه بعد باچا راوغوښتي خپل مخ ته ورته ویې ویل نصرانیت قبول کړه یعنې د اسلام څه واوړه دا زما نیمه باچي ستا په نامه باندې زه دراړم. دی انکار ورته وکړ. بیا ورته ویل نصرانیت قبول کړه زما پوره باچي ستا په نامه باندې دراړم. دی انکار ورته وکړ. د هغه بعد ورته وویله وژلم دي کنې نصرانیت قبول کړه وژلم دي. د ده مخ ته بل سړی پانڅۍ کړي لیکن ده نه منلو. بیا د هغه بعد د مخ ته بل سړی په تیلو کې واچاو. ده نه منل ورته خبره نه منل. د هغه بعد یې وږی کوي سخت یې وږی کوي. بیا د لوږې او د تندې بعد یې واده ته شراب ورپېښ کړل. دا شراب وڅښه. د انکار ورته وکړ. د هغه بعد یې خنزیر ورپوخ کړي دا ورپېښ کړل دا وڅښه دا وخوره. د انکار ورته وکړ. دوستانو داسې قوي ایمان داسې قوي عقیدې والا صحابه عجب عقیدې عجب قوي ایمان الله پاک ورکړی. بیا د هغه بعد ورته وویله وژلم دي یو سړی د مخ ته به تیل ته واچوي د هغه بعد یې پر ده باندې هم تیل چپک ده هم په تیل کې واچوي. ده وژړله ولته پر چش باندې ژاړې ول زه پر دې باندې ژاړم ما ول کاشکې زما دونه روحان وی لکه زما د سر بېشتان. اوس خو زما یو روح دی تکلیف به راکړي وبخېږي. دونه روحان وی لکه زما د سر بېشتان او دا ګرد روحان ما څخه ختلی د الله پر دین باندې دا زما ګرد روحان قربانېدل. باچا ورته حیران سو. د دې و غیرت ته د دې و ایمان ته ډېر حیران سو. د هغه بعد یې ویل ایله کوم دي دی وکړه ما پر سر باندې مچ کړه. ده ویلو پر سر دې مچومه شرط دا دی چې زما ګرده ملګري به رایله کوې. د هغه بعد دی راولاړ سو. باچا ورته ویل بلکل صحیح ده. باچا پر سر باندې مچ کوي. د هغه بعد باچا ګرده ملګري ایله کړه. عمر رضی الله عنه په ده بیا عمر رضی الله عنه ته چې دا دسته ورپېښه سوله دا کیسه ګرده ورته بیان کړه چې دا رقم عبدالله بن حذاقه رضی الله عنه د بادشاه په مخ کې دا رقم خبرې او دا رقم مجلس ګرده دا مجلس یې ګرده ورته وکړ. عمر رضی الله عنه ورته وویل دا دې ډېر عجبه کار کړی دی. و ټولو صحابو ته یې وکړه مرګ عبدالله بن حذاقه رضی الله عنه پر سر باندې ګرده مچ کړي. د صحابو د ایله کېدلو دپاره بادشاه مچ کړی دی ته دی مچ کړي. نو دوستانو د صحابو داسې ایمان و داسې یقین و داسې ټینګې کلکې عقیدې وې. الله پاک دې زموږ ستوي ایمانونه هم دغسې را مضبوطه کړي. الله پاک قرآن مجید کې فرمایي موږ ته فرمایي فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. که چېرته داسې ایمان راوړي لکه څنګه چې د صحابو ایمان نو بیا به ته پر هدایت باندې سي. د صحابو یقینا ډېر غټ ایمان. الله پاک دې موږ ته د صحابو ایمان رانصیب